زمونږ هغه غرونه خویندې چې د هغوی له اوسه پورې نکاح نه ده شوي رشتې نه ده شوي د نکاح او د رشتې لپاره ډیره زیاته بهترین او پاورفل وظیفه دغه رنګې له دې سره سره د حاجت دپاره یو ناشنا وظیفه را پکې او د دې سره سره په آخره کې داسې ناشنا نصیحت دی چې کم هلکان کم جنکۍ په خوښه باندې واده کوي یا نکاح کوي یا صرف دا وایي چې زما صرف دا یو هلک خوښ دی او د دې نه علاوه نور مې هېڅ هم نه دی خوښ د هغوی لپاره یو دوه خبرې بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در وکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دغه وظیفه د رشتې حوالې سره ده دغه وظیفه د واده حوالې سره ده دغه رنګې کوم چې ته ویلی کېږي پسند کې شادي که نه د خوښې واده کول د خوښې هلک سره واده کول یا دغه رنګې د خوښې جینۍ سره واده کول نو دا ټول پکې شامل دي یاد ساتئ چې زمونږ یو ورور داسې دی یا یو خور داسې ده هغوی پسې رشته نه ورځي دا ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده د هغوی لپاره او ډېره زیاته پاورفل وظیفه ده یاد ساتئ چې بعضې کوم وظایف دي د هغې تعلق د تقوا په بنیاد باندې دی تاسو دا وظیفه وکئ انشاءالله العزیز انشاءالله په 21 ورځو کې به ستاسو نکاح وشي ستاسو کوم ډیټ دی دا هم فکس شي هر یو څیز به دا برابر شي صرف د واده تیاری دی دا به تاسو تقریبا څه په 21 ورځو کې میاشت کې به انشاءالله العزیز دننه دا برابر شي یاد ساتئ چې کم خلک دا وظیفه کوي او تقوا پکې درک نه لګي کیدای شي 3 میاشتو کې د رشته ورته میلاو شي کیدای شي 1 کال کې مو ته رشته میلاو شي خو یاد ساتئ چې دا د دې وظیفې تعلق د تقوا سره دی که د ښځو خاوند داسې وي یو بل سره محبت غواړي د محبت لپاره ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده او دا آیات چې روزانه وایي 11 پیرې انشاءالله العزیز د ښځې او د خاوند په منځ کې به محبت پیدا شي او دغه رنګې دا آیت چې څوک روزانه 313 پیرې وایي فرمایي چې الله پاک به په دوی باندې د رزق دروازې کولو کړي دومره رزق به الله پاک دوی له ورکړي چې دوی به سنبالولی نه شي دوی به حیرانه وي چې دا رزق کم ځای کېږم دغه رنګې فرمایي چې کم سړی د آیات مبارکه وایي نو د قرض نه به بالکل د امان وي او زمونږ لوی غټه خواهش دا دی چې موږ باندې د قرض نه وي دغه رنګې زمونږ رزق د فراح وي داسې ښځې میلاو شي هر چاته او هر ښځې د داسې خاوند میلاو شي چې دوی یو بل سره محبت کوونکي وي دا محترم هر سړی خوښوي دغه رنګې فرمایي چې د دې وظیفې نه مخکې تاسو لږه صدقه وکړئ چې کله هم صدقه وکړه انشاءالله العزیز وظیفه به ډېره زیاته زبردست او ډېره زیاته اغلا او پاورفل به ثابت شي او ډېر ناشنا اثر به کوي دغه رنګې فرمایي چې ښځو خاوند د یو بل نه ناراضه وي که هغوی دا وظیفه شروع کړه الله پاک به د دوی دا ناراضتیا به محبت کې دا بدله کړي دغه رنګې فرمایي چې دوه دشمنان دي دغه رنګ یا دوه ورونه دي د یو بل نه خفه شوي د تره زامن دي ملګري دي د یو بل نه خفه شوي دي یا دشمنان دي په یو ځای کې نو که د هغوی په منځ کې محترمو د آیات مبارکه 313 پیرې دا تلاوت شي د هغوی لپاره تلاوت شي نو محترمو فرمایي چې د دوی د دشمني دا په دوستۍ باندې په محبت باندې دا بدل شي نو د سورت یاسین ډیر زیات فواید دي او دغه رنګې فرمایي چې سورت یاسین ته د قرآن مجید زړم ویل فرمایي پیغمبر علیه صلات وسلام که د چا حاجتونه وي نو سهار وختي کې د سورت یاسین وایي الله پاک ول ټول حاجتونه دا پوره کړي نو راځئ چې موږ نن په خپل حاجتونه دا په سورت یاسین باندې دا پوره کړو دغه رنګې زه وظیفې طرف ته د هغې نه مخکې یو خبر ده چې کم کسان وایي چې زه په خوښه باندې واده کوم هغوی لپاره اخره کې یو ناشنا پیغام دی وظیفه داسې ده چې کله موږ د نکاح لپاره کله موږ د رشتې لپاره وظیفه کوو نو د سورت یاسین یو آیات مبارکه دا موږ تلاوت کوو یاد ساتئ چې د آیات مبارکه په داسې حالت کې دا تلاوت پکار دی چې زمونږ چارندام وي ګورئ چې زمونږ چارندام وي چې څومره موږ د آیات مبارکه وایو نو دې کې اثر دا ډیر زیات وي خو که چېرته زمونږ چارندام نه وي
اواسې پارمینټ موږ برابر او قصه شروع کوو بیا به دومره خوند به نه وي نو موږ به راواړو سورت یاسین خو د هغې نه مخکې به موږ درې پیرې درود ابراهیمي ته ووایو نو سورت یاسین چې کله موږ راواړو نو آیت نمبر 36 سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون نو دا آیت مبارکه به 313 پیری وایو او بیا د هغې نه بعد یو پیره درود شریف او بیا د هغې نه بعد یو پیره آیت الکرسی بیا د هغې نه بعد یو پیره سورة الفلق او بیا د هغې نه بعد یو پیره سورة الناس دا محترمو روزانه دا کو 21 ورځې پوره کو نو کو تا کې تقوا سیوا وا سم منځونه برابر او قرآن تلاوت برابر او ښه پرهیزګار وي ان شاء الله چې په یو ورځ کې ستا کار وشي او کو نورم تقوا تا کې نه وا 21 ورځو کې یا چاته چې څومره سړی په تقوا باندې په یقین باندې دا کار کوي دومره به زر محترمو دا کار کیږي هغه لکان او هغه جنکۍ چې هغوی دا وایي زموږ سره خپل محبوب پکار دی هغې زموږ هېڅ هم نه دي پکار د هغوی دپاره وایم چې ستاسو مور پلار ستاسو دپاره داسې رشته ګوري چې ستاسو پکې خیر وي او دغه رنګې ستاسو کوم فیوچر دی کوم مستقبل دی تا پکې لږ څه کوي داسې ګوري او ستا خو دومره مازغه دي نه ته خو به صرف په رنګ باندې دوکه شي چې داسې زما خواہ ده یہ چیز مجھے چاہیے بس چاہیے ته دقه بسې لګېدلی داسې محبوب باندې به څوکي چې تا سره یو هفته محبت وکړي او د واده نه بعد بیا تا سره مکمل دا نفرت کوي واده نه بعد تا واده کې دغه کور ته خو ستا د مور او د خوریانو او د پلار او د ورونو پر رحم و کرم دې پرېږدي او توجه درکوي نه په داسې محبوب به څوکي ته بیمار یې په کټ کې پرته یو ترسېږي د ګوټ اوبو دپاره څوک نشي تلی اوبه درکړي په داسې محبوب باندې به څوکي ستا بدن باندې لباس دی خو دومره زوړ دی دومره زویپر دی دومره خراب دی چې دا په قران هم نه اچوي او ستا دقه محبوب چې کوم دی دا راځي او ستا حالت ګوري خوند ورکوي وله نو ستا بدن باندې لباس نشته دی په داسې محبوب باندې به څوکي دغه رنګ ستا لپاره په پوره جهان کې یو ګولۍ نشته یو ډاکټر ستا لپاره دا نشته دی نو زه ورونو ته هم درخواست کوم خویندو ته هم درخواست کوم چې نکاح کوئ واده کوئ نو دغه رنګې د مور او پلار په خواهه باندې هغوی به ستا لپاره ښه ځای ګوري هغوی به ستا لپاره ښه سوچ کوي موږ صرف ظاهري په ظاهر ته ګورو هغوی ظاهر ته هم ګوري ورسره قابلیت ته هم ګوري ظاهر ته هم وګوري ورسره ګوري چې دا جینۍ به زموږ کور کې وخت تېر کړي که وخت تېر نه کړي نو چا چې د مور پلار په خوښه باندې نکاحګانې کړي همیشه دپاره قایم و دایم دي او چا چې په خپله خوښه کړي که نه انتهایي یو میاشت د هغوی محبت یو میاشت د هغوی خبرې اترې او د هغوی ټوله زندګي دا به نفرت وي نو کوشش وکړئ دا قیسې پسې دا پرېږدئ او د ښه نکاح لپاره د ښه رشتې لپاره دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز ستاسو مور او پلار مهربانه شي او ستاسو څوک خوښ وي نو مور او پلار چې دله وکړي که نه نو ته پکې بیا بدنامېږي نه الله پاک مو خوشحاله ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته